یحیی رحمه الله فرمایي وایي ما په شام کې یو سړی میلاو شو وایي ما ته یې وویله وایي زه په لاره روان وم په دشتو بیابان کې مې یو کس ولید چې د خپلې کټوۍ لاندې لګیا دی پوکي وایي اور لګوي وایي زه ورنږدې شوم ما ورته وویل څوک یې من انته څوک یې وایي ما ته یې وفرمایل ابوذر رضی الله تعالی عنه او لوګي دومره لرګو پسې وهلي وو چې هغه د لرګو او د لوګي د وجې نه د ابوذر رضی الله تعالی عنه په مخ مبارک باندې د سترګو نه اوښکې را روان بیا ورته لرګي چې هغه کټوۍ څه وپاخه شو وایي کلکه روټۍ وچه یې راواخیسته او هغه یې پکې ماته کړه بیبي ورته وایي خاونده ته خو چې څه وغواړې هغه کېږي ورته فرمایي ای کور واله واوره دا ماته چې کم نعمت الله راکړه دا روټۍ او دغه اوبه خوټ کېدلې او دا وچه روټۍ پکې ما ماته کړه که ما سره په دې زندګي تېرول غواړې خو ښه پخه که نه تېری زه ستا او زما لاره جوړه ته ما ازاده کړې بیا دې ازاده کوم زه که ما سره په دې زندګي تېرول غواړې خو تیاره شه او بیا هغه سړی ورته عرض کوي وایي جي وایي ستا په دې کور کې لکه سودا خو زیاته که نو ورته فرمایي ما سره خپله شړۍ شته چې زه پکې پټېږم ما سره خپله سورلي شته چې زه پرې ګرځم زما سره پیالي شته چې زه پکې څښاک کوم ما څخه لوټه شته چې پرې اودس کوم او ما څخه یو پتیله دچکۍ شته دی چې زه پکې خوراک پخوم د دې نه علاوه د زیاتي حساب زه د قیامت په ورځ به الله ته څنګه ورکوم مسلمانه مونږ ته زما استاد خپلې لور صرف جهیز وګوره لور پرېږده دا پرېږده چې دا بل څه کي واغه څه کي خپلې لور جهیز ته صرف وګوره دومره یې ډک کړي چې ګاډی تیلان کې پنچر شي داسې نه ده سوزکۍ یو د لور مال نشي وړی دوه درې پیرې به کوي